الله الرحمن الرحيم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة الحجر 96 نمبر آیات دا څلور آیاتونه د سورة الحجر اخیری آیاتونه دی آیات کې الله جل جلاله فرمایي الذين يجعلون مع الله إلها آخر مستهزئين تغتمويل دا سوقتي دا هغه خلق چې د قرآن پورې او حدیث نبی علیه الصلاة والسلام پورې به مذاق الله جل جلاله د هغوی د استهزاء سزا چې ده نو دی دوی ته په دنیا کې ورکړه لکه پنځه کسان وو نو یو ولید ابن مغیره محزومي چې د جبریل امین د خپې ته اشاره وکړه د ګوتمې ته د ګوتمې زخمي شو او کینسر ورته ولګېد د هغې نه مړ دویم عاص ابن وائل دې خپې ته اشاره وکړه د په تلي کې هغې لاړو د داسې چغې کړې د وې چې یاره جوړې زه په دې خپه باندې سموچي چلم خو د هغې د لاسه د خپه داسې وپړسېده لکه د اوښ د سټ عمره دې د هغې نه مردار شو همارنګې اسود ابن مطلب ته ورته ما ویلي وو د ده چې وه نو دلې سترګو ته اشاره وکړه نو دې د هغې نه ړوند شو او د هغې نه مړ شو یا د ده سترګو له شنه پاڼه راواچوله چې نظر یې هم لاړو په سترګو کې یې داسې دړ شو چې ده به کله دا سر کله یو دیوال ته کله به یې بل دیوال ته او په دې حالت کې دی مړ شو یا د ده دا سر جبریل امین نیولې او د ونې نه بیا وله راغلی نو د خپل غلام ته وایي چې ته وګوره ما دا سر څوک دی ونې ته څوک وایي نو هغه ورته وایي چې حضور نو څوک نشته خو ته پخپله دا فعل کې ځان د سر دی ونې ته راغلی دا ولې دی د پیغمبر علیه السلام سره دشمني وه په هغې پورې به مذاق کوو استهزا به پسې کوله نو داسې حرکات د هغه چا سره کېدی شي چې څوک د انبیاو په ورثاو پورې لوبې او ټوکې کوي ولې العلماء ورثة الانبیاء او دې وخت کې تاسو وګورئ د عالم سر به راغستي په مار به لګوي دا څومره لوی استهزا ده د عالم سر به راغستي په ډمې به لګولي دا یوازې د دغې عالم مذاق نه دی مسلمانانو وروڼو دا د یو غونډ دین چې دی نه مذاق د عالم مذاق کول د هغه پسې خندا کول دا داسې دي لکه په غونډ دین پسې خندا کول او څوک چې په دین پورې خندا کوي نو تاسو ته پته ده چې دا سړی کافر دی او کوم سړی چې کافر شو نو ظاهره خبره ده چې دی دوباره به کلمه وایي هله به مسلمانېږي او چې کافر شو نو د ده نکام ماتېږي په دې سره دا یا دا خو اکثر د نوي ګڼې بل چا جوړ کړي وي دې د سور بجاوي دپاره داسې شعر دی یا ورله لایک ورکړو نو صحیح د تا خو نه دی جوړ کړی خو ستا د لایک کولو مطلب یا د شعر کولو مطلب دا دی چې دا څیز ما ته خوښ دی نو تا ته په دین پورې مذاق کول چې دی نو دا خوښ شو او څوک چې په دین پورې مذاق کول دا خوښوي نو دا سړی نو د ایمان نه به مو ځان خلاص
دیو جن حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي ویو سړی چې ماښام سملی ماسوتن سملی دی به مسلمان چې سار پاسي دی به کافر وي دې حدیث باندې چې استاد سوچو کې دي چې سملی نه په موبایل کې ګوتې وي او داسې قسمه څیزونه د شعر کړل لایک یې ورکړو نو تاسو په ایمان وایي دا سړی سار کافر نه شو یا سار چې پاسي دا به مسلمان وي او ماښام به دی کافر وي ولې دې به غونډه ورځ به دې د علماو مذاق کېدل او د علماو مذاق اړوخل داسې دي د غونډ دین مذاق او د دین مذاق اړوخل داسې دي د سړی نو چې کافر شو نو ختم کې طلاق لاول خو به کلمه وایي کلمې وویله بیا به نکام تړی دا ډېر نازکې مسلې دي نو یو کار وکړې لکه موږ خو هر چا ته دعوت ورکوو چې اوټ کتاب ته دا هر چا خپل نظریه ده ټول مسلمانان یو چې صرف دا لحاظ پکې وساتو چې د ایمانونو په اخلاص نشو د ایمان نه پکې موږ ځان خلاص کړو چې د دې خبرې پکې موږ خصوصي لحاظ سره دا هر چا خپل سوچ دی خپل نظریه ده ولیکن چې موږ د یوې خبرې بالخصوص خیال ساتو چې موږ د خپل ایمان نه او د ایمان نه خلاص شو بیا به د قیامت پر ورځ نو غوړ نو موږ دا دعوه کړې چې یاره موږ مسلمانان یو د مسلمانانو په سر کې وباسو او پکې به موږ د ځان نه خبر نه یو چې موږ نه ایمان وځلې وي نو دلته به مسلمانانو سره موږ ودرس کړي هلته به د کافرانو په سر کې بیا باسو دا خو موږ ته وړې خبرې ښکاري خو چې کله موږ دا سترګې پټې کړې او د تورو تنبور شاته کېوتلې نو بیا موږ ته پته یا دا خبرې څنګه دا چې ما څه ولې دا څنګه تاسو ځان د خپل مرګ له مخې ته کېږي بیا په دې مذاق باندې سوچ بهر حال نو د مستهزئینو د دې زنا بل صفت بیانې الله فرمای الذين يجعلون مع الله الها اخر دا هغه خلق دي چې ګرځولي د الله سره اله اخر نور علی هاي نور معبودان ګرځولي دا غیبه عبادت کو فسوف يعلمون الله فرمایي زده چې دی ورکوش ولقد نعلم انك يضيق صدرك الله فرمایي البته تحقیق من علم دی چې یقینا ستا يضيق تنگيږي صدرك سینستا بما يقولون فهذا خبرو کوم چې دوی کوي په دې خبرو سره استاد سینه تنګيږي ته به سوال کېږي لکه د بعض تبلیغات نظرات او بعضی کسان ډېر سپکې وي ته د سپوري وي یو کومه استاد سره تنګ راځي تاسو ته دې له خپګان نه دي دې له خوشاله نه پکار دی ولې خبرې پیغمبر علیه السلام ته شي هغه تم خلق پکانو خلقو یشته خلق ورته لیونی ویلو خو افسوس سره په دې خبر راځي چې هغه خلک خو بیا هم کافر وو خو نن زموږ مسلمان ورور د انبیاءو وارثه پکار تاسو وګورئ شاته نه مسلاګانې مصری کی دا حقیقت دی افسوس په داسې مسلمانۍ باندې دارالعلوم شریف مخې ته ډولونه والي علي جماعت باندې هم ډول والي شوی جماعتونو مخې ته اجراګان ګډېږي دا مسلمانۍ شوه یو هغه کافر دی چې هغې د مسلمانانو بانک واوري نو د شرم د لاسه خپل دوکانونه بند کړي چېرې دا مسلمانانو د لمونځ ټایم دی په دې به ځي لمونځونه لږ هغې هسې دوکان پرې دننه کښېني او ځان پسې ورونه رابند کړي او زموږ مسلمانان بانکونه واوري بانک ختم شي جمع وشي دوکان بند شي او هغه هندوان چې د هغې شکل یاسې ځان پسې راښکته کړي د مسلمانانو د لمونځ ټایم دی عبادت ټایم دی نو دې ټایم کې سودا ده فرق نه الله فرمایي تاسو د دې په خبرو مدو کېږي خپل سینه مه تنګوئ او چې کله تاسو ډېر زیات غمجن شئ
نو بیا سوی کله چې کله ګچ ختم شي نو بیا راشي تسبیحات فسبح بحمد ربک بیا د خپل رب ثنا بیانوي تسبیح وای الله د هغه صفاتونه پاکوي کوم چې د الله د پاره نه ثابت او هغه صفات ذکر کوي کوم چې د الله د پاره ثابت دي سبحان الله وای الحمد لله وای وكن من الساجدين او شد سجده کوونکو نه من المصلين مسکون کو نشه او سجده ولې ذکر کړه